بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. يا أيها الذين آمنوا او ایمان والو او کسانو چې ایمان امراوړه دې په سابقه کتابونو ځکه ورپسې حکم دې امنو ایمان راړي نو یو ورته الله تعالی وایي چې او خلکو چې ایمان امراوړه دې او به ورته ایمان راړي نو چې ایمان راوړي به ورته وایي چې ایمان راوړي نو دې وجه قید بور سره ولګي چې او کسانو چې ایمان مراوړه دې په وړاندې کتابونو ایمان راړي په دې کتابو نو دا خطاب دې چاته يهود او نصارا وته. یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان مراوړل سابقه کتابونو پیغمبرانو باندې آمنو بالله ایمان راړې په الله او رسول پر رسول الله والکتاب الذی اپ کتاب هغه باندې نزل علی رسول چې نازل کړي دې په خپل پیغمبر محمد رسول الله باندې نو قرآن باندې ایمان راړې والکتاب الذی او ایمان راړی په کتاب هغه انزل من قبل چې الله نازل کړي مخکې د دینا ومن یکفر بالله سوچ انکار وکړي د الله نه او ملائکتی د الله ر فرشتونا وکتب د الله د کتابونو نا او رسول د الله د رسولانو نا والیوم الاخر ادروز د اخرتنا فقد ضل ضلالا بعیدا نو تاکہ سرا دے گمراہ شوی دے پلوی گمراہ ہے دے گمراہ شوی دے پلوی گمراہ ہے. ان الذین آمنوا تاکہ سرا خلق ایمان راوڑو نو دے سرا دایات ساتے چی ایمان راوڑو پا موسیٰ علیہ السلام. ان الذین تاکہ سرا کسان آمنو چی ایمان راوڑو پا موسیٰ علیہ السلام ثم کفروا ابیا کافران شویو پا عبادت دا گیلکی باندے سی باندے یا کافران شویو پا عبادت دا گیلکی باندے ثم آمنو ابیا ایمان راوڑو پا توبہ ایمان راوڑو توبہ اکڑا ثم کفروا ابیا کافران شویو پا عیسیٰ علیہ السلام ثم ازدادوا کفرا ابیا زیاسیو دو کفر پا اعتبار پا محمد رسول اللہ باندے نو دا یہودیان دی خو گورا ایمان راوڑا موسیٰ علیہ السلام باندے کافر شو پا عبادت بے بی کاؤ سی باندے داغی نبادی توبہ وستن ایمان راوڑا نو بیا کافران شو پا عیسیٰ علیہ السلام اگے او نمانو او بیا پا دا کفر کے پاتی تردی چے انکار دا محمد رسول اللہ نومو کو نو کفر مزید زیاد شو. ان الذین آمنوا تاکہ سرا کسان چی ایمان راوڑو پا موسیٰ علیہ السلام ثم کفروا بیائے کفر کرو یعنی عبادت دا گیلکی کرو ثم آمنوا بیائے ایمان راوڑو یعنی توبہ کرو ثم کفروا بیائے کفر کرو پا عیسیٰ علیہ السلام ثم ازدادوا بیاسیاسیو کفرن لکفر پا اعتبار لم یکن اللہ ند اللہ تعالیٰ لیغفر لهم چی بخنو کی دویتا ولا لیادیو سبیلا اندا چی برابر کی دویتا لارا زکر دوی پا کفر کی پاکشوی دی اللہ تعالی بنورتا بخنہ کئی انورتا ہدایت ورکی. بشر المنافقین بشارت ورک منافقان لا خبر ورک منافقان لا بان لهم عذابا علیما چی دوی دا پارا غذاب دے دردناک. الذین کم منافقان الذین آغا منافقان یتخذون الکافرین چی جوڑی کافران اولیاء دوستان من دون المومنین پا مقابلت مومنانو کی نو اس کافر سره نفس دوستی ناروا دا خو آغا دوستی چی دا اغی ضد پریوزی یا پا مسلمان یا پا اسلام باندې بیا حرام دا. نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی منافق غیتا ہوئی چی دعوی خود ایمان کئی خو کافران سره دوستی ساتھی پا ضد دا مسلمانانو
کافران سره دوستي ساتي په ضد د مسلمانانو. الذين كسان يتخذون الكافرين چې دیني سي کافران اولیاء په دوستانو من دون المؤمنین په مقابله د مؤمنانو کې. من دون معنا مقابله، په مقابله د مؤمنانو کې. ایبتغون عندهم العزه، آیا دیلټوی عندهم د کافرانو قصا العزت، عزت یعنی دی وی چې موږ په دې باندې عزت دار شو چې د کافرانو سره مو دوستی وي. د خلکو سوچ دغه دی، د خلکو د سوچ دغه دی صحیح چې دا سټیټس والا خلکو سره او بیا خدای وي خدای ذلیل. ایبتغون عندهم العزت، آیا دوی لټوي دوی خس عزت. فإن العزت لله جميعا، پاکی سر عزت دا اللہ تعالی دا پارا دے ټول یعنی اللہ خس دے. نو عزت ہمیشہ گنا دا اللہ تعالی پا قدرت کی، عزت مگنا دا بلچا پا قدرت کی. نو خبر آگا کوا کما چی دا اللہ دا پارا دا اسلام و دا مسلمان پر ضد بانے کافر سر تعلق مساتا. وقد نزل علیکم، او حال دار چنادر کرے اللہ تعالی علیکم تاسبانی فی الکتاب، پا کتاب کے ان اذا سمیتم آیات اللہ، دا خبر نازل کرے دا چکل تاسو اور آیتون دا اللہ یکفر بیا نداغین انکار کولش. او سوکی دے دا کافران، دا انکار کے سوک دے دا کافران، او صرف انکار نہ کئی وَيُسْتَاذَوْ بِهَا مسخری کولش آیتون دا اللہ پورے، مسخری اور پورے سوک گئی قرآن کافران. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، نوس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ کم زائے قرآن پورے مسخرہ کی گی، دن پورے تاسو مسخرہ وائی دن پورے مسخرہ کی گی نا. اللہ تعالیٰ وی دا سے مجلس کی کینا ما فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ مَكِنَي دوی سرا حتی مگر علا یخوضو چی دی بات شروع کی فی حدیثن پیو خبر کی غیر سواد دے خبرنا چی دی دین نا علاوہ سبلا خبر شروع کی نبیا ورسرکینا او کنا دی لگیا دی دین پورے مسخرے کئی. مسلمانان دے کہ کافران نے طور سرو لینا کہ کافر کئی نو اللہ تعالیٰ وی مکینا ورسرا او زمون خوصلہ دی رحمو کی مادر مسلمانان ٹول دین پورے مسخرے کئی کنے کے ور پورے دے شیرشاہ پورے مسئلہ شروع کی مجلس کے دا وی اس مولا شوئے دے تصویر در پورے کرنا اللہ تعالیٰ مکی نہیں برسا. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا مگر علا چی دی بات شروع کی فی حدیث الغیر پیو خبر کے سواد دے خبرنا. اس اللہ تعالیٰ فرمائی کدا دے نکل یعنی یا کو چې کله دین پورې مسخره شروع شه باید چې قوت دی چې سٹاپ کې چې قوت دی چې سٹاپ کې چې ګوره ورونو تاسو بل موضوع نشته. الله او پیغمبر پورې مسخره کوي، الله دین پورې مسخره کوي صحیح. نو کدا وارننګ ولا ورکړ نو ممکن د تور ایمان خوې پکې تور ایمان بھی هغه محسوس کی چې دا خبر خرابېږي، دا خبره سکی دا خرابېږي نو بس او کنه شو بس صحیح. اوس الله تعالی وای کنه دی وسرفی د منکولو او نته پاسې نو انکم اذم مثلهم، ته د خپل نشي غسته چې نن ما خو پکې څه نه دی ویلي نه ته خو ناس کنه وی ناس داستان ناس تر هغه تایید کول. الله تعالی څه کوي چې انکم اذم مثلهم، تاسو به په دغه وخت کې د دوی په شان یې، تاسو په دغه وخت کې د دوی په شان یې، خو البته فرق دی پکې چې هغه کفر کوي چې مسخري کوي، اته منافقت کوي چې نه منکه او نه پاسې دي. یعنی دا عمل خو عمل د سره په کفر دی، دا عمل د سره خوستا عمل د سره د منافقت ته. الله تعالی فرمایي منافق او کافر بدواړه جهنم دي. ان المنافقین ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی جامع المنافقین جمع کون کے د منافقانو د کافرانو فی جہنم پجانم کے جمیعا ٹولو. الذین کم منافقان یا کم کافران الذین کسان یتربصون بکم چاہی انتظار کے استاسو باب کے فائن کان لکم فتح کچری استاسو دے پارا کامیابی پا جنگ کے یا پسما ملکد اللہ جانبنا. نو دغا منافقان بے سوئی قالو دوئی وئی علم نکم ماکم منگا استاسو ملگری نہیں منگا مسلمانان جا صحیح. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ
اکه چریوی د کافرانو لپاره حصہ د کامیابی قالو نو دوی کافرانو ته وایي الم نستحوذ علیکم آیا مونږ ستاسو د غلبې کو کافرانو ته سوی دا منافقان مونږ ستاسو د غلبې پلانینګ نه دی کړی څنګه پلانینګ مونږ مسلمانانو سره ملګرتیا ونه کړه خپلو خلکو سره ملګرتیا ونه کړه دې معنا دا چې مونږ ستاسو د غلبې لار کولاو کړه الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین مونږ تاسو محفوظ کړئ د مؤمنانو نه ځکه که مونږ سره وموې بیا تاسو جنگ نشو کولی خو مونږ چې وروسته پاتې شو نو هغوی مو ورته کمزوري کړل فاللہ یحکم بینکم پس اللہ تعالی فیصلہ بکی میستاسو کی پر وزد قیامت ولن یجعل اللہ ہرگز بنگرزی اللہ تعالی للکافرین دا کافران دا پارا غل المؤمنین پا مومنان بانے سبیلا غلبا سبیلا غلبا نو اللہ تعالی ہوئے چی ہرگز با اللہ تعالی کافران پا مسلمانانو غلبا کینا ہرگز بے تو حالانکہ مونږ وینو چې کافران غلبه دي او مسلمانان کمزوری دي مغلوب دي نو یو مفسر بعینه د ریزرویشن ذکر کړی دی فمالنا نغلب اليوم ولا نغلب یا مونږ باندې څه شوي دي چې مونږ کمزوری او غالب نشو کمزوری او غالب ناغه په خپل جواب ورکړی دی اما غلبت کفار زماننا فلضعف ایماننا وکثرت عصیاننا زمون د زمانه د کافرانو غلبه مونږ باندې د دوه وجه ده زمون ایمان کمزور دی نمبر اول او زمونږ وایلیشنز او ګناهونه زیات دي ایمان مو کمزور دی نمبر اول او نمبر دو ګناهونه به درې غزيات دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل جرنیل ته میدان جنگ کې خط لیکلو کوم ځای ورته لیکلو میدان جنگ ته ورته خط لیکلو نو مختلف انسټرکشنز ورته ورکړو چې دا کوا دا کوا دا کوا دا کوا یو انسټرکشن او هدایت ورته داو چې علیک بتقوى الله ومن معك ته او سوره تاسو آرمی د مسلمانانو چې دا الله تعالی نه یریږي ګناه مکوئ د ګناه ځان بچ ساتئ ورته جمله ډېره عجیبه ویله فإن ذنوب جيشك اخطر عليك من سلاحهم عليك استاد خپل عسکرو استاد خپل لشکر او د خپل آرمی ګناهونه د تا د پاره زیات خطرناک دي دشمن د وسلې نه خبر دم کې راځه استاد خپل ګناهونه استاد پاره زیات خطرناک دي دشمن د اسلحې نه د دشمن اسلحه تاره پاره دوره خطرناک نه ده لکه استاد لشکر خپل ګناهونه چې څومره خطرناک صحیح ورته دویمه خبر وکړه وځکه چې میدان جنگ کې کته غلبه حاصله دا په کردار باندې حاصله په اسلحه نشي حاصلوله ځکه اسلحه خو تاسو سره هم ده او هغه سره هم ده نو او ممکن ده چې هغه سره زیاتې ممکن ده چې هغه سره زیاتې نو ورته وي چې کستا وایلیشن هم وي کمټ وینه مين ګناهونه هم وي بیا د کامیابی امکان نشته ها ابو موسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ولن يجعل الله للكافرين هرگز بنگرزی اللہ تعالی کافرانو لپاره او مؤمنانو باندې سبیلا غلبا نو یو معنا خو دغه ده چې غلبه کوم راځي نو د دې وجه راځي چې ایمان کمزور دی ګناهونه زیات دي نمبر اول او نمبر دویم چې الله تعالی به هرگز کافران له دایمي غلبه مسلمانانو باندې نور کوي دا دویمه ملګری دایمي غلبه بني دا به وقتی غلبه وي دایمي غلبه بني دا بسي وقتی تو غلبه فاروای فار ټایم دی لیټر آن الله تعالی به سپورټ کوي سو مسلمانان ځکه قران کې دا عقیده ذکر دا ولا عاقبته للمتقین چې انجام کار کامیابی و الله تعالی ورکوي تقوا دار الله ان المنافقین تاکي فر منافقان يخادعون الله اغیدو کور کوي الله تعالی لا کوشش کوي چې خدای مو دوکا کړي خو خدای څوک نشي دوکا کوله دوکا خو هغه چاله ورکول شي چې هغه به خبره پاتې کېدې شي سشیتنه پوشیده او پټ پاتې کېدې شي الله تعالی باندې سشی پوشیده او پټ نشتا وهو خادعهم ادغ الله تعالی خادعهم دوکه نه ورکون کې خادعهم بدل دوکه ورکون کې دي و اذا قاموا ادا منافقان اذا قاموا چې کله دای ودرېږي صلات مانځتا قاموا کو سالا نو دای ودرېږي سست
تاسو وایو ډیلا قامو کو سالا د یو درېګه سوس اوس د مسکې سره لپاره الله تعالی فرمایي نمبر جوړای سکه سوسایټي کې کمیونټي کې نمبر جوړای یراؤون الناس ځان خودنه کوي خلقو ته ولا یذکرون الله نه یاد الله تعالی الا قلیلا مگر ډیر لږ مذبذبین بین ذلک دای متردد دی په دې منظومن کې متردد دی په منظومن کې لا الہ اولائے نکامل طور مسلمانانو سره دی ولا الہ اولا انا مکمل طور کافرانو سره په دې میز نشي ګرځي نزان مکمل مسلمانانو سره کوي انزان مکمل کافرانو سره کوي دوی سره هم هو کوي هي سره هم هو کوي صحیح ده حالانکه اوس دې کو ګور هر معامله تقریبا هر معامله 90% دا بداسي دي چې یو طرف به جایز یو بل طرف به ناجائز وی نو د جائز او ناجائز په جنگ کې په دې مس کې پاتې کېدل دا ناجائز سپورټ کوي دا څه دا ناجائز سپورټ کوي په دې مس کې باندې پاتې کېږي خو یا صحیح ته ناجائز ملګرتیا وکړه او یا بیا د جائز ملګرتیا وکړه ناجائز ته ناجائز وایا صحیح مذبذبین بین ذلک لا الہ اولائے ولا الہ اولا ومن او دیتا کلا کلا مونږ ول نوم ورکو ډیپلوماسي څه ورته ما بلنم دي انسان کو موږ د طرفه به طرفه دا به طرفه پکې نه دا به طرفه دې ډېر طرف نشته مذبذبین بین ذلک لا الہ اولائے ندوی سردی ولا الہ اولا ندوی سردی ومن یضلل نمانا دا چې خدای گمراہ کړی دي ومن یضلل اللہ اسوچ اللہ گمراہ کی فلن تجد له سبیلا نتنشمون دے داغد پارا لار دے ہدایت یا ایوہ الذین آمنوا کسانو چی ایمان راوڑے دے لا تتخذوا الکافرین منی سے کافران اولیاء دوستان من دون المومنین پا مقابلہ دا مومنان کی دوستانہ اور سلامت کما دوستانہ ہاں په مقابله د مومنانو کې چې د کومې دوستانه کافر سره ضد پریوزی منفی په اسلام او په مسلمان باندې هغه ناروا ده هغه سره ناروا ده اوس که شرشا ته پوښتنه کو چې بزنس پارٹنرشپ پر سره جایز نه مونږ جس گو ہے بسم الله ډو اٹ تاسو ناروا کار خو نه ده صحیح یعنی هغه دوستی او تعلق ور سره ناروا ده چې د کومې دوستای بد اثر پریوزی په چا باندې یا ستا په دین باندې یا په دیني رونو باندې ستا په دین باندې اتریدون آیا تاسو غواړئ ان تجعلوا لله چې تاسو ګرځوئ د الله تعالی لپاره علیکم په ځان خپل باندې سلطانا مبینا واضح قدرت معنا یعنی ته الله تعالی په دربار کې ځان له ایکسکیوز بالکل ختمول غواړي چې داسې تعلق کافرانو سره ساتي چې هغه منفي اثر چا باندې پریوزي په مسلمانانو پریوزي ان المنافقین تاکہ سر منافقان فی الدرک الاسفل پلان دی درجہ کی دی بین النار د اورنا چکم ز ډیر سخت اورنا التبسو کی کافر بو ملتنی فرعون بو ملتنی التبسو کی التو منافق وی اللہ مری بچ ساتھی ولن تجد لهم نصيرا اتبنشی منڈے دوی د پاره اس مددگار نو دایات ساتي چې تعلق کافر سره آغا ناروا ده نمبر اول خدا مسئلہ ولیکا چې قرآن کریم کې دو لفظ راځي نمبر اول ولی او نمبر دویم بتانا با طوا الف نون او ها بتانا د بتانت مانا سیکرٹ کیپر سوئی ورطا رازدار یا رازدان رازدار یا رازدان اللہ تعالیٰ فرمائی لا تتخذوا بطانة من دونکم دا مسلمان نہ علاوہ کافر بخپل رازدار نہ جوڑے کافر بخپل رازدار نہ جوڑے نو کم رازدار یا دا دین پا حوالہ یا دا اسلامی ریاست پا حوالہ یا دا دین پا حوالہ یا دا اسلامی ریاست پا حوالہ نو د اسلامی ریاست په حواله باندې یا د دین په حواله باندې څه کافر ځان له کنسلټنټ یا ایڈوایزر جوړول شي د زور سره هغه به تعالی دین کې څه مشوره درکړي څه کنسلټنسي وکړي یا د اسلامی ریاست په حواله به تعالی څه مشوره درکړي
صحیح شو. اوس دا غي دا معنا نه ده چې ځان له په بزنس کې هم کنسلټنټ نشي جوړولای، هغه به داغه د ایکسپیرینس نه فائدہ اخلي. صحیح. نو دا یاد ساته چې په دین کې کنسلټنسي یا په اسلامي ریاست معاملاتو کې کنسلټنسي د کافر دا ناجایز ده، حرام ده. ځکه چې کنسلټنسي یا مشاورت څه شي، مشاورت دا په دوه شیونو باندې مبني وي. یو په پوهه، په څه باندې؟ پوهه چې په دې شی پوهیږي، او نمبر 2 په اخلاص، سنسیریټي چې دې شی سره اخلاص لري. نو کافر په دین پوهیږي نه، که پوهیږي نه به پوهیږي، او که یو کافر به پوهیږي نه اخلاص ورسره نشي، که اخلاص یې خو ایمان به راوړي. دا ولیکو چې کافر په دین پوهیږي نه او اسلامي ریاست سره اخلاص نشته. خبره ذهن کې رااله صحیح. او دویم د لفظ ولی چې قران کریم بار بار وایي دینه اولیاء مو جوړوي. نو د ولیم یا معنا خدغه دا د بیتانت کو معنا شي ده، او یا معنا ده چې دوستانه مو جوړوي. نو البته ورسره قید لیکل دي، کنډیشن یې خود من دون المؤمنین، په مقابله د مؤمنانو کې. پس کې مقابله د مؤمنانو کې هغه دوستي ورسره ناروا ده چې په مقابله د مؤمنانو کې، مقابله د مؤمنانو کې ان سنس چې داغه منفي اثر په مسلمانانو باندې دینی اعتبار سره پیوځي، مسلمانانو باندې دینی اعتبار سره منفي اثر پیوځي. او دا تصور سورہ الممتحنہ اتویشتم پارا ہے. آیت نمبر 8 اور 9. اعلان کو لا ينهاكم الله نمن کیتا سو اللہ تعالی عن الذین دعا کافرانو تعلقنا، نمن کیتا سو اللہ تعالی دا کافران لم یقاتلوکم چی غی چرتا سر جنگ نکرے فی الدین، دا دین پا معاملہ کی، دا دین معاملہ کی کرتا سر جنگ نکرے. ولم یخرجوکم من دیارکم انیتا سو استلیے دکورن اقبلونا ان تبرو خدای من کی دسنا ان تبرو چی غی سر احسانو کئی. اللہ تعالی دی کافران سر احسانو کئی مادی بانی سے پابندی نہ دلگ بولے، بلکہ احسان ور سر خدے شاید چی اغسطا دین تراغب شی، شاید چی استا دین تراغب شی. ان تبرو متقسطو الیم او دا چی اغوی تا دا اغوی حصہ ور کئی، تقسطو الیم چی اغوی تا دا اغوی حصہ ور کئی. نو حصہ ور کئی سمانا یعنی کستا باس دے، نو کم رسپیکٹ چی باس دا ورکی گی مسلمان باس دا وما اگر رسپیکٹ ورکی کافر باس دم دا دا اغو واجب حق دے، دا سرے دا اغو واجب حق دے. کستا سبورڈینیٹ دے او تے باسی نو چی مسلمان دے دلان دے نو طور سر نرمی کی، نو چی کافر دلان دے نسبا کی ور سر دا بسر کو بنا سورے گی چی نو دا کافر دے بس چوکی دا صحیح. یوا دوین مسلمان چی دے گوانڈی دے نو دا گوانڈی رہے حقوقی دی کنیشتا، نو کافر دے گوانڈی دے نو دا غم دا گوانڈی رہے حقوقی صحیح. کہ مسلمان دے کلیگ دے نو دا اغا دا مرگتیا حق دے، نو کہ کافر دے کلیگ دے نو دا غم دا مرگتیا حق دے صحیح. کہ مسلمان در سفر کے پتیارہ کے پسیٹ بانے ناس دے صحیح، نو دا اغا حق دے چی تکلیف بنو رکے سبا کے، نو کہ کافر در پسیٹ ناس دے نو دا غم سمیل حق دے. دیتا وی اقصاد ان و تقسطو الیم چی دا غوی ثابت حق باغوی طور کوئی.
ان اللہ یحب المقسطین انما خبردارا ینہاکم اللہ کہ اللہ تعالیٰ تاسو منع کئی عن الذین دعا کافران قاتلوکم فی الدین کہ چاہتا سر جنگ کرے دا دین پا باب کے واخرجوکم من دیارکم یا تاسو استلی دا کورونا وزارو علا اخراجکم او ملا تڑ کرے دے پیستوس تاسو کے نو اللہ منع کئی دسنا انت ولوهم ابوی سره دوستای ساتلونه چې دغه کافران چې یا د دین په باب تا سره جنگي یا دغه کافران چې د دین د وجه تا د خپل ځمکې نه وباسي د خپل کور نه وباسي خدای وایي زه بیا پابندي لګوم چې دې سره به تعلق نه ساتي دې سره او زمونږ شیخ ساده پښتو کې وی الله تعالی وایي دا خالص دلته دی ها دا څه دی دا خالص دلته دی تیر کور استه اټپای زمونږ خپل دی الله وی زمانہ کوم خبردار دا ګوره حرام دي ان تولهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون خدای وی که دغه تعلق د ورسره وساتو نو دغه خلک ظالمان نو واپس خپل سبق یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړل دي منی سي کافرانو اولیاء دوستان من دون المؤمنین په مقابله د مؤمنانو کې اتریدون آیاتا سغواړي ان تجعلوا لله جتاسو گزوئی دا اللہ دا پارا علیکم زان قلبانی سلطانا مبینا واضح لا دا مواخذی و دا گرفت ان المنافقین تاکہ سر منافقان فی الدرک الاسفل پلان دی درجہ کی بی من النار دا اورنا ولن تجد لهم انبا ممیدوی دا پارا نصیرا سوک مددگار ہاں اس یو سڑے کافر دی نہ چاہے دا آیت ووري نہ کوئی بس ما کو انجام دغه نہ الله تعالی ما دروازه بند کړي نه دروازه کولاو دا کړه نه کیږي الا الذين مگر آکسان تابو چې توبه وکړه واصلحوا اصلاح عمل وکړه واعتصموا بالله مضبوطیو نصر سید الله واخلصوا دینهم اخالص کدین خپل لله الله لپاره فاولئک ندا کسان مع المؤمنین دا د مؤمنانو ملګری دي وسوف یؤتی الله اجر چې ورکوي با الله تعالی مؤمنان له اجر عظیم ما يفعل الله بعذابکم ما يفعل لکه مونږ چې لکه ما تاسو په سزا کې څه فائدہ نشته ستا په تکلیف درکول کې زما سره دلچسپي نشته الله تعالی ما يفعل الله بعذابکم خدای تاسو په عذابولو سکه خدای تاسو په عذابولو یعنی که خدای ټول خلق عذاب کړو نو خدای ته څه فائدہ نو دی وجه الله تعالی وایي چې عذاب تاسو ما طبيعت نه دی عذاب دا زما طبيعت نه دی خو ته کم از کم دا عذاب په زور ځان د پاره مو غواړه صدا عذاب په زور ځان د پاره مو غواړه نو دا توړي یو مسله چې الله تعالی فطری طور رحم پسند دی عذاب ورته خوښ نه دی د دې وجه د عقیده مسله ده چې نیکوکاران یعنی نه خلق هغه له ثواب ورکول دا حتمی دي ثواب ورکول څه حتمی دي یعنی یقینا به الله ورکوي خو بدکار مسلمان چې کافر نه بدکار مسلمان چې کافر نه هغه له عذاب ورکول حتمی نه ده دا الله خو خدا چاله ورکوي او چاله نه ورکوي یو سړی مستحق د عذاب الله تعالی عزت بسم الله معاف نه موږ هم دا انتظار کوي کوم انتظار ته پرته دا انتظار ته پرته ان شاء الله هغه وکړو صحیح څه زمون په محله کې د کلی محله کې یو بوډا سره ډیر ساده زمیدار صحیح نه هغه همیشه دا وی ان شاء الله جنت کې بداسه کو داسه نو چا ورته وی ته وې داسې یقین سره وای لکه چې ماما کور دی کاکا لکه چې ماما کور دی دغه څه ورکه ماما کر سره په داو دي کړه دي دا سلامت سره کورونه کې څنګه په داو راځي صحیح نو ماما را کورسي دی باندې سړی را په خدا وای صحیح دا اکا په کور سړی په خدا و نه ای کې سړی لګیږي خو د ماما کور صحیح ده کنه دا اکا کار ضرورت تیز نشي لکه اچھا زوګر څنګه تیز دي صحیح نو ماما کور دا پورتو کې ضرب المثل له وې دا بس د ماما کور بس ور منډه کور تا نو ورته کاکا ته خدا څخه خبره کې لکه د ماما کور دا ډېر عجیب خبره کوله وې چې دا مولوی سے وایي چې جنت ډېر لوی دی دا مولوی سے وایي
چې جنت ډېر لوی دی نو خو بچا به ډکې چې موږ وګورم چې ډکې څه بچا دی چې موږ لبونه دي نو بیا بچا ډکې خو موږ یې جوړ کړل دي ان شاء الله څو جنت ته ما يفعل الله بعذابكم سکی الله تعالی عذاب تاسو ان شکرتم د شکر معنا دلته په معنا د ایمان دی که تاسو ایمان راړه او د شکر معنا په معنا د خالص عمل دی ان شکرتم کتاسو عمل خالص کو وعملتم ایمان مراد وکان الله اد الله تعالی شکر قبلون کے عالم پہ ایمان باندې لا يحب الله الجهر بالسوء اس الله تعالی چې اوه چې ایمان مراد او عمل مخالص کو نو خدای تعالی دا مزه خو نور کې تاسو له خامخا عذاب درکې دا خدای خو خنه ده چې تاسو له خامخا عذاب درکې نو یو سړی مکه د مکه ژوند خو داسې چې هلته به کافرانو یو مسلمان ونیسه وی مړو دي زر محمد رسول الله ته سبا خبره وکړه چې دې دروغجن دی چې دې سره دروغجن دی ناغه مسلمانانو وی خدای زمونږ د ایمان بس کیفیت دي کبل فرض یو کس یا دوه کس داسې خبره کړي و نای طرف فکر شه الله تعالی وینا تلفظ په بد خبره دا بالکل نه کوم ها چې چا باندې جبر شوی دی قتل تنی ول شوی دی نو کاغه د ځان خلاصولو د پاره ویلي هغه معاف دی لا يحب الله الجار نفخي الله تعالی الجار تلفظ پروناؤنس کو بالسوء من القول د گنده خبره معنا د کفر خبره الا من ظلم مگر صرف آسو چې ورسره زیاته شوی دی نو زیاته ورسره ټوپکی تینیولو چې وایي چې محمد رسول الله دروغجن دی حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ مخه ته سمیہ بنت خیاط د اغمور هغه شهید کړه سمیہ رضی الله تعالی عنہ شهید کړه د هغه پلار حضرت یاسر هغه شهید کړه او حضرت عمار ته وی وایي چې دا محمد دروغجن دی معاذ الله نو تب خلاص کړي انجام دې دغه نو عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ نبی نو وهبه هغه ته پته لګی دا خلک معاملې نه ما ټارچر کوي سمې کوي ټارچر اوس مرخ یو طرف ته سړی په اخلاص شي اخلاص نشي مرخ چې راځي نو بس خلاص شي صحیح خو ځا ټارچر کولی دا ډېر عذابي نه غوښتل دا کوم ټارچر کوي بیا به ورته مړو دي وای هغه وینه نو بیا به والو باندې شروع اټ لیست چې بالکل بے دم شغلي نو بس وی کاذبون دروغجن دي کاذبون یعنی دا ویل چې محمد کاذب صلی الله محمد دروغجن دي صلی الله علیه وسلم سی وی کاذبون دروغجن دي سو دا چې مخامخ ولا یا استپلا د کاذبون دروغجن دي خو بیا هم چې هغه خودنا مطالبه کوله د محمد رسول الله په حواله صلی الله علیه وسلم لہذا د په ځین باندې ډېر بوج نو چې څنګه هغه پرانست نو دې نیک په زخمی حالت کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم تراغ او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وی ما ترکونی حتی نلت منک دې جزه پرې نه خودم دومره وهاله دومره په تکلیف کړم په شګو واچولم ګرم شګو باندې بالکل ته اور پشان شګي صحیح غټي تیګي را باندې کې خوده وهاله مې ډبوله مې چاله مرای چوک کولا وی زه پرې نه قدم حتی نلت منک تر دې چې ما غله خذوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته سمایلینګ فیس سره وکتل او ورته وکيف تجد نفسك تا چې کوم وخت دا خبره زما متعلق کولا یا اره چرچا متعلق چې کولا زما متعلق دې د زړه کیفیت سو یعنی زړه دې سوي زما متعلق حضرت عمار رضی الله تعالی ورته په دغه وخت کې ایمان د امن د حالت نه زیات قوي پتا باندې عقیده میں اسلام متعلق زیادہ قوی ہوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی و ان عادوا فعود ک بیا هم را ټینګ کړو دغه تکلیف دل ورکې نو بیا دا کلمه وایي خیر ځکه ایمان تعلق سره زړه سره دی وکان الله سمیعا عليما اد الله تعالی اوریدون کې او عالم ان تبدو خیرا کتاسو کار کوي د خیر کار او تخفو یا پټ کوي او تعفو عن سوء یا عفو کوي د بداینا فان الله تاکي سر الله تعالی د عفو والعفو کون کې قدیر القدرت لرون کې ان الذين تاکي سر کسان یکفرون بالله چې کفر کوي په الله تعالی باندې ورسوله پر رسولانو د الله ويريدون او غیدا
غواړي ان يفرقوا بين الله چې هغه تفریق راولي جداواله راولي د الله او د پیغمبرانو منځ کې ويقولون ادوی وینؤمنو ببعض چې مونږ ایمان ساتو بعضو باندې ونکفر ببعض او انکار کوو د بعضو نه. نو دې درې تفسیر دي دا ولیکن سره ده چې ایمان ساتو بعض باندې او انکار کوو د بعض نه. معنی دا چې ایمان ساتو الله باندې خو نه منو د پیغمبري. ایمان ساتو الله باندې نه منو د پیغمبري. یو دوه معنا ایمان ساتو بعض پیغمبرانو باندې و نکفر ببعض خو انکار کوو د بعضو نورونه. لکه يهودو ایمان ساتو موسی علیه السلام باندې خداغه نه بعد پیغمبرانو انکار وکړ. یا عیسایانو ایمانو ساتو عیسی علیہ السلام باندې خداغه نه بعد محمد رسول الله نے انکار وکړ. دا درې معنا. او درې معنا چې نؤمن ببعض ونکفر ببعض مونږ ایمان ساتو په کلام د بعضو انکار کوو د کلام د بعضو. نو معنا دا ده چې د خدای کتاب دا په حیثیت د وحی منو خو د پیغمبر خبره په حیثیت د وحی او د سورس اپلا نه منو. چې قرآن منو خو سنت نه منو. قرآن منو ها کومه ته پرویزیان وي ورته. دوی مشر مرزا غلام احمد پرویز بیان هم درس ويريدون دایغواړي ان يتخذوا بين ذلك چون سی پمیز د دې کې لارن یو خود ساخت لار دې ځان خپل دین جوړي. الله تعالی وې داخلك چې دوی وایي چې قرآن باندې خو ایمان شته حدیث باندې مو ایمان نشته. قرآن منو خو حدیث نه منو. الله وایي اولئک هم الکافرون حقا. دا خلک یقینا کافران دي. اولئک دا کسانهم الکافرون دوی کافران دی حقا یقینا. واعتدنا للکافرین او تیار کړی دی موږ کافرانو لپاره عذابا مهینا عذاب ذلیلون کې. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړي دي په الله او پر رسولانو د الله ولم یفرقوا تفریق نه کړي بین احد منهم په میل د یو کس د دوی کې یعنی په ټولو پیغمبرانو ایمان ساتي. نو دا د اسلام تقاضا ده. دا ته ولیکي چې څومره پیغمبران وړاندې تیر شوي دي په هغې باندې به ایمان ساتي. نو اوس کوم یو کس په ثابتو پیغمبرانو کې ثابت پیغمبر چې وحی سره ثابت دی دا پیغمبرو په ثابتو پیغمبرانو کې کدی یو نام چا انکار وکړو نا غیر مسلم او کافر وګرځول شي. رسول شي یعنی که چا دا وې چې زه په محمد رسول الله خو ایمان لرم په عیسی علیه السلام کې زما شک دی چې دې پیغمبرو کنو نو موږ سوچ سره مسلمان دی نه دې کافر دی. موسی علیه السلام کې زما شک دی ها نو سره مسلمان دی کافر شو. اولئک دا کسان سوف یؤتیهم اجورهم زرد چې ورکوي به دوی ته الله تعالی اجرونه دوی وکان الله دی الله تعالی غفورا بخونکی رحیما مهربانا. یسألک آل الکتاب یسألک آل الکتاب دا فایر والا گلی ته لړم دا خو بیا ډېر مصیبت دی. یسألک آل الکتاب سوال کوي د تانا آل کتاب ان تنزل علیهم چې نازل کړي دوی باندې کتابا من السماء یو لیکل کتاب د اسمان نه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د یهودو دا گویا تقاضا وکړه. دا ته ولیکه یهودو تقاضا وکړه چې مونږ تا باندې ایمان ځکه نه راړو چې تا ته لیکل شوی کتاب نه دی ملاو شوی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته قرآن څنګه راته لیکلی که زبانی زبانی نه. موسی علیه الصلاۃ والسلام ته کتاب لیکلی ملاو شوی تا ته لیکلی کتاب نه دی ملاو شوی مونږ تا باندې ایمان نه راړو. که تا مونږ ته لیکلی کتاب راړه د الله طرف نه نو مونږ به ایمان راړو. الله تعالی فرمایي دې ته لیم ایکسکیوز وایي سوی ورته لیم ایکسکیوز گینم دغه یهود چې دا کم تانه تقاضا کې د لیکلي کتاب دای ته وایي چې موسی علیه السلام لیکلي کتاب راځه تاسو کې ایمان راړه په نوم بایرس
هغه ول کتاب راړو هغه ته وینا مونږ ته خدای وخایا هغه ته مونږ ته خدای وخایا نو الله تعالی وی دا کافران چې کافر کرته ودریږي نه دې چې یو جواب ولور کې به بل خبره کوي نو چې هغه جواب ولور کې نو دې بل خبره کوي دا څه کم بدی پښتو ورته دا څه کم بدی یسألک عن الکتاب سوال کوي د تانا له کتاب ان تنزل چې تنازل کې دوی باندې کتابن لیکل شوی کتاب د اسمان نه فقد سالو موسی نو تاکي سره دوی غوښتو د موسی عليه السلام نه اکبر من ذالک دوی شه دینا تا نه صرف لیکل کتاب غواړي دا غنه کتاب نه غوښته هغه ته خدای موسی سره مخامخ کینا فقالوا دوی ارنا الله جارتن او خیمون تعالی تعالی جارتن مخ فاخذتهم الصاعقه پس انس دوی لا تندر بول تالندر پس سبب ظلم دوی ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات بعدين سگیلکه پس دعا چراغله دوی تواضع احکام فعفونا عن ذلك نو مونږ عفو کړ دینو واتینا ورکړو موسی علیہ السلام ته سلطان مبینا واضح سلطنت او واضح قوت نو دا غل کړه او واضح قوت چې کله د فرعون دربار ته بلا ډېر آرمي او رینجر او عسكر به ولاړو موسی علیہ السلام به یوازې یو ور بول سره دو په زرګونو آرمي ولاړه د رینجرز ولاړ دي فلان بس موسی علیہ السلام کو چې ورته نو خبره به شروع کړه خبر شروع کول سره به غاسوا زمکه ته او مشابه زمکه ته وګورئ یو لوی پایتان جوړ شي سبا جوړ شي یو لوی پایتان به جوړ شي البته فرعون پر پیندو شي البته بغار می ورسره ورسره شي دشین او فرعون په البته دنه نه چي والی ولا شي له ګونی سره سی وس ودا شي له قابو کا بیا دې خبر اور موسی علیہ السلام برا قابو کو وګوره یو الله منا بیا به شیطان شروع کړ موسی علیہ السلام بیا اسمه راوړ صحیح هغه بیا منډه کړل وته دا شی مړه قابو کړ صحیح الله تعالی وې دا چې د سلطنت پر ورکړو نه آرمي وا نه حکومت نه پریزیډنسي وا نه اول افیسو نه واشنگټن ډي سي نه B-52 هیڅ ورته نه څو ورته یو اسوا دا کړه بس سره بګیته ورزله او هغه لالیان ته دا پته و چې دا د معجزې اسوا دا د معجزې مار د امریکیم نه د سره مقابله نکی ورفانا فوقهم الطور من پورته کړو د پاسره دوی کوی تور به میثاقه په سبب د وعده د دوی وقلنا لهم اویل موږ دوی ته دا تفصیل ټول سوره بقره کې ذکر شوی دی ادخلوا الباب سجدا چې داخل شي دروازه د خال ته سجده وکړي وقلنا لهم موږ دوی ته وی لا تعدوا فی السبت لا تعدو فی السبت چې زیاته وکوي په ساترډے کې فشینګ دی باندې حرام شوی فشینګ دی باندې حرام شوی په ساترډے باندې نو الله تعالی وی چې ساترډے باندې و فشینګ نه کوي او د خدای شان داو قران کریم کې بل الله تعالی فرمایي چې په ساترډے باندې دومره ډیر مهیان رالل چې دا وبو پټ کړي ادای وایي یو ځال مو ورغلو خدای پاک دا خبره وکړه حرام دی ویخه نسکار کول حرام دی صحیح نو دا هغه دریاب نه دا هغه نه ناله جوړ کړي تاسو ناله وایو ها ولی ورته وشکلې اول ته به پاند ورته جوړ کړ ډم ورته جوړ کړ نو د ساترډے باندې به چې دا بلا ډېر ماهیان بلا د خدای طرف نه ټیسټ نو دی به ولیو ته وبره پرې خو دې نو ماهیان کو سره مرال نو دلته به بیا ولی او په ځبان کې پاند به ډک نه به دومره ډېر ماهیان په پاند کې بیا په سنډے باندې راځي بیا به پای دې ښکار کو ساترډے باندې موږ ښکار وکړو الله تعالی شیطانان دي شیطانت کوي وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا اغسطلوا من دين مضبوط وعدا فبما نقضهم ميثاقهم فسود ما طولوا دوی وعدد دوی فسود كفر دوی پایتونو دا الله وقتلهم الانبیاء فسود قتلوا دوی پیغمبران لا بغیر حق فناجائزا وقولهم فسبب دوی نار دوی قلوبنا غلف چیزنا زمونگا دا غلف نو د غلف معنا خو یو دار چې پرده کې دي نو چې پرده کې نه تاسو وخت ځای کې ستا خبره پکې دن نه نوځي او قلوبنا غلف دیو معنا دار چې دا په علم باندې ډکتی نو مونږ سیل کړی دي کوم شي چې ډک شي به سره سکی سیل کی دا په علم باندې ډکتی نو مونږ سیل کړی دي لہذا دې کې اوس نور خبرې نه ځایږي تاسو وخت ځای کې
قلوبنا غلف، اللہ تعالیٰ وہ ہاں غلاف کی دی اصیل دے پہ خود کفر، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ مور لگولے اللہ تعالیٰ پدی ذنوبانے پر سبب دو کفر دی، فلا یؤمنون الا قلیلا، دے ایمان نرالی مگر دیر لگ، و بکفرہم پر سبب دو کفر دی ادویدار دی پا مریم بانے بہتانا غزیما، دویا افتراء مریم بانے کروا چدا عیسیٰ علیہ السلام دا یوسف نجار زوئے دے، یوسف نجار دا عیسیٰ علیہ السلام دا خالق خواندو، دا چا خواندو؟ دا یوسف علیہ السلام، دا عیسیٰ علیہ السلام دا خالق خواندو، نو دا او اغا با ٹیک کیر کو دا حضرت مریم دا اخشینا وا صحیح وا سسٹر ان لا، نو دا یہودیانو دا تا غلط نسبت واچو ویدا دا اغز بیدے وقولہم اپا سبب دے بیدار دے انا قتلنا چی من قتل کرے دے المسیح مسیح عیسیٰ دے دا مریم رسول اللہ چی رسول دا اللہ دے، اللہ تعالیٰ فرمائی دا یو بل فیبریکیشن دے یا فالس claim that we have killed Jesus علیہ السلام، وما قتلوه neither they have killed وما صلبوه now they have crucified him، نے قتل کرے دے نے صلیب کرے دے، ولیکن شبہ لہم لیکن تو ایبانے کنفیوژن راغلے دے because they killed the guy concerned، they سوک مرکو جوڑا سوکی مرکو دا عیسیٰ علیہ السلام دولس یاران دا تولی کا، دا عیسیٰ علیہ السلام دولس خاص مرگریو حواریین وی ورطا سوئی ورطا حواریین دا چکل پلیننگ ہوکر دا عیسیٰ علیہ السلام دا گرفت او داغه د امپیچ کولو، داغه د امپیچمنٹ، نو عیسیٰ علیہ السلام سره د ملګرو غره ته وتښتېد چېرته توره بوره، عیسیٰ علیہ السلام he went to Tora Bora along with his companions، صحیح and they were behind him، صحیح نو دا یو ملګری چې جوډا he became an informer against Jesus علیہ السلام، $25 million. And he informed the government concerned. No, they pay a ghar ki dwana bandu sati. They kept them both in the same ghar, in the same cave, in the same cave. Allah Ta'ala, Isa alayhi salatu wasalam, he picked them up alive. He picked them up alive. And he put the shape of Jesus on Judah. And ultimately they killed him. تو دے وجہ اللہ تعالیٰ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ دے وجہ وضوئی وئی دے کلا قتل شو، کم دے قتل شو، چا قتل کو، سو قتل شو، اللہ تعالیٰ دے پخبرہ کنفیوز. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا تاکہ برا کسان چی اختلاف کرے پہ عیسیٰ علیہ السلام چی لفی شک منہو دے پشک کے دے ریگارڈنگ عیسیٰ دے are still in confusion. ما لهم بے من علم نشتر دویر پارا پدے بانے اس دلیل الا اتباع الظن مگر صرف only their guess. وما قتلوا یقینا او دین دے قتل کرے عیسیٰ علیہ السلام بالکل بر رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالیٰ پور تکڑے دے سان پلتا وکان اللہ عزیزا حکیما ادے اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه وجهلنا وتلاوته الليل ونهار فالله خير حافظ والله ارحم.